د تحریک لبیک څومره مجاهدین دي، تحریک لبیک سره څومره وابستگان دي. دا یو احساس تاسو ته دلاوامه چې تاسو عام خلک نه یې. الحمدلله تحریک لبیک والا منګه عام خلک نه یو. وګورئ په دې وخت کې د ټولې دنیا ظالمان چې دي د هغې نظرونه په تاسو باندې احساس کول دي، خپل حیثیت پیژندل دي. د ټولې دنیا د ظالمانو نظرونه په تاسو باندې دي او د ټولې دنیا مظلومه چې دي نو هغه هم تاسو ته ګوري، تحریک لبیک ته ګوري. دې ځای نه چې موږ ځو چې ځان سره سوي سو او یو داسې جذبه دلته چې دا څومره مقررین دي، څومره تقریرونه کوي تاسو ته، دا قائدین چې تاسو ته پیغام درکوي، دا فنی خطابت چې دی د هغې اظهار نه دی، دا صرف هغه اندروني جذبات چې دي هغه تاسو ته رسول دي او دې جذباتو له په زړه کې ځای ورکول دي. اوس دې روژه کې فلسطین کې چې څه وشو تاسو ولیدل، هغه د فلسطین مظلومه مسلمانان هغه چې په دې وخت کې په پوره ورلډ کې پوره دنیا کې هغه چاته ګوري، هغه تحریک لبیک ته ګوري. کشمیر کې چې کوم حالات روان دي ستاسو مخې ته د حالات، هغه د کشمیر مظلومه مسلمانان هغه د تحریک لبیک مجاهدینو هغه تاسو ته ګوري. زمونږ هغه خور هغه ډاکټر عافیه لږ تصور وکړئ، لږ سوچ وکړئ، لږ د خپل زړه نه تپوس وکړئ. هغه چې زمونږ د وینې خویندې دي زمونږ کورونو کې موجود دي، چې کله د هغې په عزت باندې خبره راشي نو زمونږ څه حال وي. زمونږ د هغې خور سره د کم وخت نازونه هم شروع دی او د هغې خور نظر هم تاسو طرف ته دی. د تحریک لبیک مجاهدینو تاسو عام خلک نه یې. ما چې تاسو ته ووایي د ټولې دنیا مظلومه مسلمانان چې دي د هغې نظر په تاسو باندې دی. نو موږ له خپل مظلومه وروڼه چې دي چې هغې زموږ نه یو امید ساتي، یو آس ساتي، زموږ نه یو آس لګولی دی هغې، هغه موږ له مایوسه کول نه ده. ما په خبرو پوهېږئ؟ موږ د هغه مظلومه مسلمانان چې هغې هر طرف ته وګوري، د هر طرف مایوسه شي، آخر کار هغې دا ګوري چې د تحریک لبیک وروڼه به انشاءالله زموږ مدد له راځي. موږ له محنت کول دي، موږ له د هغې مدد کول دي، موږ له فلسطین ازادول دي، موږ له کشمیر ازادول دي، موږ له د هغې برما د مظلومو مسلمانانو د هغې خویندو د هغې بدل اخیستل دي. د هغې مظلومه خور چې هغه نن هم د امریکا په قید کې ناسته ده او دې طرف ته ګوري چې زما وروڼه د تحریک لبیک وروڼه به ما پسې راځي او انشاءالله دا زمونږ د باباجي فرمان و انشاءالله دا به رښتیا کېږي چې یو ورځ به د تحریک لبیک تیاره ځي انشاءالله او داسې به نه راځي چې څو پورې هغه خورې نه راوستي او موږ به د هغې د ظلم د یوې لمحې انشاءالله د دغې ظالمانو نه حساب اخلو. خو د هغې دپاره زما وروڼو د تحریک لبیک مجاهدینو تاسو له محنت کول دي. نو د دې ځای نه دا پیغام وړل دي. ګوره زه نن سهار ما یو ویډیو کتو، زما سره زما څه ملګري وو، هغې ته مې وښودو. پی ټي آی یو کونسلر دی او هغه کونسلر چې دی دا نن ویډیو راغلی اوس زما سره موجود دی. هغه کونسلر وایي چې زموږ په کلی کې چې دی قادیانیان وو، هغه قادیانیانو دومره زیات چې دی هغه زیات شوي دي چې هغې دلته په مسلمانانو یو ظلم شروع کړی دی. نو هغه اخره کې وایي چې زه مقتدر ادارو ته وایم چې تاسو د دې مخنیوی وکړئ، که نه موږ به تحریک لبیک ته ووایو. لبیک 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 یا رسول الله، 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 لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ. په خبره پوه شوي مخالفین دي که نه خو په کوم انداز باندې هغه ویډیو جوړ کړی دی چې شکایت په هم تحریک لبیک ته ورغی یعنی تحریک لبیک چې دی په دې وخت کې د ناموس رسالت د محافظینو یو استعاره جوړه شوې ده هغه کسان چې هغه زمونږه سیاسي طور باندې مخالفین دي هغه هم وایي که بالفرض ادارو په دې باندې ایکشن وانه غستو نو موږ به تحریک لبیک ته ووایو نو څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې خپل هغه مسلمانان چې هغه مظلومه دي د هغې نظر هم په موږ باندې دی او هغه مسلمانان هغه ظالمان هغه د دنیا ظالمان چې هغه د اسلام خلاف دي د هغې نظر هم په موږ باندې دی نو زما دغه یو مختصر پیغام بس منګه دا دلته چې راغون شي الحمدلله دا کلام کې چې مخکې څه شي او تاسو ته پته ده هر طرف ته چې وګورئ یو ځای بل ځای کې ګانې بجانې شروع دي او مخکې پکې نو موږ ان شاء الله تحریک لبیک چې د هغې پاکي راولي صفایي راولي چې دلته د لبیک یا رسول الله نارې ولګېدلې د دې نارو سره چې دی په دې کلام په دې سرزمین باندې الله تعالی خپل رحمتونه نازلوي او دا د کلام د خلکو دپاره دا یو نعمت دی د تحریک راتل چې دی دا د هغې دپاره روحاني طور باندې یو نعمت دی کلامیانو دپاره دا یو نعمت دی چې تحریک لبیک دلته راغی د تحریک لبیک او د دې یا رسول الله د دې نارو په وجه باندې به د کلام په دې خلکو باندې الله تعالی خپل فضل او خپل کرم کوي خپل رحمتونه به نازلوي خو یو ډېر دردناکه خبره چې هغه ما تاسو ته چې څنګه ووایي چې د دنیا ظالمان چې دي د هغې نظر په تاسو باندې دی نو هغه ګستاخ چې هغه ګستاخي وکړي هغه د خنزیر نه بدتر انسان د دنیا د ټولو نه د مخلوق د الله تعالی په مخلوق کې د ټولو نه بدتر انسان چې دی ګریډ وینډر نو هغه خوبونه حرام دي او هغه په دې سوچ کې دی چې د تحریک لبیک یو مجاهد به کله ماته رارسي شپه ورځ چې دی هغه په دغه یره کې دی او د تحریک لبیک د هر مجاهد په زړه کې د عزم دی انشاءالله چې موږ به ورته ځان رسو په هره طریقه چې د دغې ګستاخ نه چې دی موږ به انشاءالله دا سر قلم کوو انشاءالله دا زموږ عزم دی او دا د تحریک لبیک په هر یو دا تمنا ده د هر یو کارکون چې دی دا دعا ده اوس دا چې الله تعالی د چا نصیب کوي الله تعالی دې زموږ نصیب کړي الله تعالی دې د دغې ګستاخ جهنم واصل کول زموږ د لاسه نصیب کړي انشاءالله د تحریک لبیک یو مجاهد به هغې ته رسي انشاءالله دا که په هالینډ کې دی او که دغه د فرانس دا ګستاخ دی هر ځای کې چې دی انشاءالله دا به بچ کېږي نو او دا زموږ د باباجي فرمان و چې انشاءالله د دې دا سرونه چې دي دا به کوزېږي دا سرونه به کوزېږي انشاءالله نو موږ له دا عزم دی زموږ چې هغه ګستاخ چې هغه زموږ د کریم آقا صلی الله علیه وسلم په شان کې هغې زبان درازي کړې ده موږ به انشاءالله دغه دا ژبه چې ده دا به د انشاءالله د ګودۍ نه راوباسو د هغه د خولې نه به دا ژبه انشاءالله راوباسو دا زموږ عزم دی نو دا دغه یو پیغام مې تاسو ته چې تاسو د تحریک لبیک مجاهدینو تاسو عام خلک نه یئ چې څوک په تحریک لبیک کې شامل شو دا عام خلک نه دی دا په دې باندې د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم یو خصوصي نظر وشو او یو خبره یاد ساتئ تحریک لبیک کې 2 نمبر سړی چې دی په دې کې نشي چلیدلی تحریک لبیک دا د الله تعالی په دې باندې خصوصي یو داسې کرم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې نظر کرم دی په دې تحریک لبیک کې چې په دې کې 2 نمبر سړی چې دی هغه نشي چلیدلی هغه چې دا کم حرام اولادی کنه ناغه په تحریک لبیک نشي چلیدلی رام شي تحریک لبیک ته هغه تیزی بیا نو دا د مفادو د پاره تحریک لبیک نه دی جوړ منګه قائد محترم زمنګه امام زمنګه چا چې موږ له دا ولولا دا جذبه را کړې ده چا چې د دنیا ګوټ ګوټ ته د اسلام دا پیغام ورسو په دې وخت کې قبله امیر المجاهدین نو د هغې دا عزم و چې انشاءالله په ټوله دنیا کې به د اسلام پرچم چې دی دا موږ لهراوو نو هغې زموږ دا تربیت کړی دی چې تحریک لبیک کې چې څوک راځي هغه به هم په دغې جذبه باندې راځي
چې دا هغه پزړه کې د اسلام دغه جذبه چې زمونږ ان شاء الله د اسلام دا پرچم د دنیا ګډ ګډ تر رسول دي مفاد والا خلک کرام شي نو هغه ډیر زر چې دغه د دین ذلیل او رسوا واپس شي تحریک لبیک کې صرف 1 نمبر خلک راځي ما اخره کې بیا تاسو ته دا گزارش ده بس تدای او درخواست ده چې مونږ د دې ځای نه لاړ شو واپس دا زمونږ الحمدلله تحریک لبیک لا الله تعالی مونږ لا الله تعالی دا یو داسې یو شان را کړی دی تحریک لبیک لا چې جیلونو ته ځو هم پکې خوشاله ها که څه ظلمونه را سره کوي هم پکې خوشاله که موږ سیاحت لزو چرته یو سیاحتي مقام ته ځو کالام ته راځو دلته به هم خوشاله هر ځای کې زموږ زړه مطمئني ولې چې په هر ځای کې موږ ذکر د خپل آقای کریم صلی الله علیه وسلم کوو نو الحمدلله زموږ هر لمحه زموږ زړه مطمئن دی په دې باندې زړه زموږ په دې باندې د تحریک هر یو مخلص کارکون چې د غزل په دې باندې مطمئن دي چې موږ هر ځای ته ځو الحمدلله ته موږ د ثوابونو ملاويږي او د ټول نغټ خبره ده چې زموږ په زړه کې کم سکون چې دی هغه سکینه الله تعالی هغه زموږ په زړه باندې نازلای نو تاسو د ټولو شکریا ده کو څومره چې زموږ د کې پی کې د بهر پاکستان د هر ځای چې زموږ قائدین زموږ مرګري زموږ دوستان د تحریک لبیک مجاهدین هغه دلته تشریف راوړو او په دې جذبه باندې چې د تحریک لبیک کارکونان یو ځای ته راوړي هغه دلته راوړو زه هغه شکریا ادا کوم او دا هغه سره سره دا یو تمنا دا یو ارزو او دا یو درخواست چې د دې ځای موږ لاړ شو چې موږ د تحریک کار شروع څنګه ما تاسو ته وی چې د ټولو دنیا نظر په موږ باندې ده نو تاسو چې د دې ځای نه لاړ شئ ځان عام خلک پنه غاڼئ د تحریک لبیک مجاهدین د تحریک لبیک کارکونان چې دي دا جداګانه دي دا د کریم آقا صلی الله علیه وسلم هغه غلامان دي چې دې ته ټوله دنیا حیرانه منګ د دې ځای نه چې کله درنې نه وزمنګ د مرګري د دې ځای نه لاړو د کې پی کې نه بلاړو ولته کې سچ راغلو واپس هغه به مونږ ته دا خبره وکړه یار د پنجابیانو غیرت مونږ وکړو حیران شو ورته ما باغی ته ویل نه 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 دا پنجابیانو غیرت نه تحریک لبیک ته چې څوک راشي هغه د دې نبی بالکل ماورا شي هغه به صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام پاتې شي هغه که هر جبه وي هغه د آقای کریم صلی الله علیه وسلم غلامي او هغه غلام کې چې کومه جذبه هغه غلام کې راځي هغه جذبه چې هغه جداګانه ده هغه ته په هغه وخت کې د صحابه کرامو په وخت کې هم کفر حیرانو او اوس ورته هم کفر حیران دي الله جل مجده دې زمونږ د ټولو داراتل په خپل بارګاه یاله کې قبول او مقبول کی واخر دعوایا الحمدلله رب العالمین لبیک یا رسول الله لبیک لبیک یا رسول